نبی علیہ السلام فرمایي چې څلور څیزونه دا د بدبختۍ علامت دي. څلور څیزونه، یو دا چې د سترګو وچوالی، چې سترګې چې کوم دی جاړي نه په څه باندې. بعضې خلک وایي زه ډېر کلک یم، زه هېڅ ته نه خفه کېږم او په هېڅ څیز باندې مې د سترګو نه اوښکې نه ځي. نبي علیه السلام وایي دا د بدبختۍ علامت دی چې د د سترګو نه اوښکې نه ځي. مطلب دا د زړه سخت دی، او چې زړه سخت دی نو د زړه کې بیا رحم د کوم ځای نه راشي. نو نبی علیه السلام وایي چې کوم سړی دې جاړي نه، د ده په سترګو کې اوښکې نشته دی، نو دا د بدبختۍ علامت دی. خامخا دې خپل ځان د ګناهونه رایاد کې وجاړي، خامخا دې په خپل تېر شوي ژوند باندې وجاړي. د دې وجې نه حدیث کې راځي چې دوه قسمه سترګې دي چې په هغې باندې جهنم اور حرام دی. یو هغه سترګه چې کله یو نامحرمه زنانه را روانه ده او ده وکتل چې دا خو زنانه ده، ده سمدستي ښکته وکتل. حدیث کې راځي په دې سترګه باندې د جهنم اور حرام دی. بله هغه سترګه چې د هغې نه د الله تعالی د یرې یا د الله تعالی په محبت کې د هغې سترګې نه اوښکه بهېدلې وي. او بله سترګه هغه د ریشه چې هغه د الله تعالی په لار کې ضایع شوي وي یا د مسلمانانو د پیرې دپاره ویښه پاتې شي. او بل حدیث کې راځي چې دغه سترګو جهنم ته تلل داسې مشکل دي او داسې ناممکن دي لکه څنګه چې سړی د تینه پی ولشي او په دې تیکې دا پی واپس ننباسل، دا څنګه مشکل دي، دقه شان د دې سترګو جهنم ته تلل مشکل دي. نبی علیه السلام وایي چې دا څلور څیزونه دا د بدبختۍ دي. یو د سترګو وچوالی چې سترګې په څه باندې جاړي، جړه ورله نه ورځي، د سترګو نه اوښکې نه بهېږي. دویم د زړه سختوالی، زړه یې سخت وي، په زړه کې نرمي نه راځي، په چا باندې ترس نه راځي، په چا باندې خفه کېږي نه. نبی علیه السلام په هر چا خفه کېدو، په ځناورو به نبی علیه السلام رحم کو، په هغې به خفه کېدو، په انسانانو خو به خفه کېدو به، په کافرانو به هم نبی علیه السلام خفه کېدو. یو بیره د یهودي جنازه روانه ده، نبی علیه السلام چې ورته وکتل سترګو نه اوښکې روانې شوې. صحابو دې د الله تعالی پیغمبر وي دا خو یهودي دی. نبی علیه السلام ورته وفرمیل چې دا یهودي دی خو زما امتي دی او زما یو امتي جهنم ته لاړو. په دې وجه چې دا یهودي دی او د یهودي د وجې نه د نبي علیه السلام د سترګو نه اوښکې روانې شو. نو یو د سترګو وچوالی، دویم د زړه سختوالی، او دریم د امیدونو اوږدوالی. دې اوږده امیدونه کوي، نبی علیه السلام وایي دا هم د بدبختۍ علامت دی. او څلورم د دنیا حرص، د دنیا حرص دا هم چې کوم دی د بدبختۍ علامت دی. د دې وجې نه یو حدیث کې نبی علیه السلام فرمایي چې د دې امت لومبنۍ طبقې چې کوم نجات موندلی دی نو هغې په څه سره نجات موندلی دی؟ په ایمان کامل سره چې ایمان یې مضبوط و، او دویم د دنیا نه په ډډې کولو سره، د دنیا نه په اعراض سره. چې هغه صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې هغې د دنیا نه ډډه کوله او کامل ایمان ورسره و، د دې وجې نه ورته الله تعالی چې کوم دی نجات ورکړی دی او ورته یې فرمیلي چې رضی الله عنهم ورضوا عنه، ستاسو نه راضي یم او تاسو زما نه راضي شئ. او د دې امت اخیری طبقه چې دا به هلاکېږي د دوو څیزونو د وجې نه. اخیری امت، د دې امت اخیری طبقه یعنی اخیری خلک موږ او تاسو یادي، دا به د دوو وجو نه هلاکېږي. یو د اوږدو امیدونو د وجې نه، یو د ډېر شومتوب د وجې نه. اوږدو امیدونه کوي او شومتوب دی پکې، د الله په لار کې خرچ نه کوي. نو د دې دوو وجو نه به دا امت اخیری حصه چې کوم ده دا به هلاکېږي. لومبنۍ حصې ته الله نجات ورکړو د څه د وجې نه؟ د کامل ایمان د وجې نه او د دنیا نه د ډډې کولو د وجې نه، د اعراض د وجې نه. او دا اخیری طبقه دا به هلاکېږي د شومتوب د وجې نه او د اوږدو امیدونو د حرص د وجې نه.